او پښتنو کې یو غلط رسم د هغې سره تعلق دی، کیدای شي چې په نورو قومونو کې هم وي، او هغه رسم غلط دا دی چې په یو کور کې رونه پاتې کېږي، ترونه پاتې کېږي او د ترونو زامن پاتې کېږي. د هغې کور چاردیوالي یوه وي، په هغې کور کې ټول ژوند تېروي، بیا په دې کې ودونه هم وشي، د هغې رونو ښځې وي او د ترونو د زامنو ښځې وي، دا ټول په یو قلا کې دننه پاتې کېږي. نو دا ډېره ښه خبره ده، لیکن په دې کې یو دوه کمزورۍ دي. یو دا چې دغې ته پښتانه اتحاد او اتفاق وایي، او چې کله په دې کې یو کس په څه وجه باندې د دې حویلۍ نه او د دې قلا نه بهر ووتو، د دې کور نه بهر شو، بیل شو، د هغه غریب بیل شو، د هغه اخلی پخلی بیل شو، د هغه خوراک څښاک بیل شي، نو بیا وایي چې دا سړی زموږ نه بیل شو او د هغه سره په دې بیلتون باندې ورورولي پرېږدي، د هغه تپوس پوښتنه پرېږدي، د هغه سره تعلقات کټ کړي، او بیا دې حد ته دا خبره ورسېږي چې دا د رونو یو ورور وي او د پلار بچی وي، لیکن د دغه کور افراد د ده سره تعلق داسې ختم کړي چې یو اجنبي ته او پردي او غیر سړي ته په ده باندې ترجیح ورکوي او دی رستو کړي. کله د دې فرد غلطي وي نو ده ته د دې غلطۍ تدارک کول پکار دي، تلافي پکار ده چې دی غلطي نه کوي، یعنی په کور کې د مشر خبره مني، د پلار عزت او قدر کوي، ده ته پکار دی چې دی داسې نه کوي. لیکن کله داسې وشي چې دغه کس د څه وجې نه، د څه عذر نه دی مثلا بیلیږي، نو دغه او دا د هغه بیلیدل په جایز طریقه وي، شرعي حدودو کې دن نه، لیکن په دې باندې دا نور د کور افراد او کسان او مشران بد ګڼي، او د دې بد ګڼلو نتیجه دی چې بیا دی تعلقات د ده سره چې کوم دی نو بلکل ختم کړي. دی بیمار شي، د پوښتنه نه کوي، دی رنځور دی، د اولاد څنګه دی، بچي څنګه دي، په کور کې څنګه تېرېږي، لوږه تنده وي، څوک یې تپوس نه کوي او د ده سوری په ګټو باندې ولي. نو دا زما عزتمندو غلط رسم دی. د اتحاد او اتفاق، د وحدت او د یووالي تعلق په یو چاردیوارۍ کې دننه پاتې کېدو سره نه دی، بلکې د دې تعلق د حقوقو د ادا کولو سره دی. مثلا رور باندې د رور څه حقوق دي، په اولاد باندې د مور او پلار څه حقوق دي، د یو عزیز او رشتہ دار باندې د بل رشتہ دار څه حقوق دي، په رونو باندې د خویندو څه حقوق دي. دغه حقوق ادا کولو ته ویلی کېږي وحدت او اتحاد. اتحاد په دې سره راځي، اتحاد د کور په چاردیوارۍ سره نه راځي، اتحاد د ژبې په یووالي سره نه راځي، اتحاد د قوم او خاندان په یووالي سره نه راځي، اتحاد دنیاوي نورو څیزونو سره نه راځي، اتحاد په دین اسلام سره راځي. د یو الله جل جلاله نوم اغشتونکي یو ټول دې سره اتحاد راځي، د یو پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو، د هغوی په ارشاداتو تعلیماتو باندې عمل کولو سره اتحاد راځي، د یو بل په حقوقو ادا کولو سره اتحاد او اتفاق راځي. نو اتحاد او اتفاق خو دې ته وایي چې کله یو کس مثلا هغه باندې غم او خفګان رالو، ته د هغه سره په خفګان او غم کې شریک شي او هغه ته تسلی او تسکین ورکړي، او که چېرې د هغه سره تعاون کولی شي نو تعاون ورسره وکړي، په هغه باندې خوشحالي راله، د هغه په خوشحالۍ کې د هغه سره شریک شي او د خوشحالۍ اظهار وکړي چې وروره ستا په دې خوشحالۍ باندې ډېر زیات خوشحال یم. هغه ته د قرض ضرورت شو، ته هغه ته قرض ورکړي، هغه نهر دی ته هغه موړ کړي، هغه ته خوراک ورکړي د خپل وس مطابق، هغه تږی دی هغه ته د اوبو بندوبست وکړي، دغه رنګې د هغه نور ضرورت دی هغه ضرورتونه یې پوره کړي، او د دغه حقوقو دایره چې څومره یو کس تا ته نږدې دی دومره د هغه حقوق په تا باندې ډېر دي، چې څومره لرې کېږي نو دومره یې حقوق کمیږي، تر دې چې په حدیث مبارک کې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې د عام مسلمان د شپږو حقوقو تذکره ده، او ظاهر ده چې دغه مسلمان تا ته څومره نږدې کېږي نو دومره حقوق سیوا کېږي. مثلا ګاونډي دی نو حقوق نور سیوا شول، او ګاونډي سره سره عزیز او رشتہ دار دی نو حقوق نور سیوا شول، او بیا محرم دی، رور دی، خور دی نو حقوق نور سیوا شول، او بیا په ټولو خلکو کې د مور او پلار حق هغه ډېر زیات دی. نو بهرحال دا مقصد د ټولې خبرې دا و
چې کله یو کس مثلا دغه نغرې بیل شو، دغه خوراک سات بیل شو، دغه کټوۍ سمسۍ بیله شوه، نو هغه چوټ پرېښول نه دي پکار، هغه غیر ته حواله کول نه دي پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان د بل مسلمان رور دی او دا د نسبی رور نه علاوه د یو پردي مسلمان په باره کې هم فرمایلی او هغې کې بیا دا فرمایلی دي چې لا یخذله، دا مسلمان دی بل چاته پریدي نه. مثلا یو ظالم په د باندې ظلم کوي نو هغه ظالم ته نه حواله کوي چې دی په د باندې ظلم کوي، دغه رنګې په هغه باندې نه هرې تېرېږي نو دی هغه پریدي نه، د هغه تپوس کوي او د هغه ضرورتونه چې څومره دی پوره کولی شي نو هغه پوره کوي. نو به هر حال دغه وحدت او اتفاق دې ته ویلی کېږي چې انسان د حقوق د یو بل ادا کوي. کله چې رونه په خپله کې بیل شي نو د بیلتون نه پس د هغوی تعلقات په خپل ځای وي، د حقوقو ادایګي وي، د رور سره تګ راتګ وي، د هغه تپوس پوښتنه وي، هغه ته هدایا او تحایف ورکول وي، د هغه سره د کمزورۍ په حالت کې تعاون کول وي، هغه ضرورتمند شي، قرض ته ضرورت وي هغه ته قرض نه بلکې دغسې ورکوي چې تا ته الله جل شانه درکړي ده. اگر که ستاسو په منځ کې کټوۍ سمسۍ انغرې بیل کور بیل چار دیوالي بیله ده او کله کله په چار دیوالۍ کې پاتې کېدو کې دې ته اتحاد پښتانه وایي، لیکن په هغې کې کله داسې وشي چې د معاصیو د ګناهونو ارتکاب وشي. هغه دا مثلا چې په یو کور کې پاتې کېږي نو مثلا په دغه کور کې د رونو ښځې دي، یو د یو کور نه راواده شوي ده، بل د بل قوم نه او خاندان نه راواده شوي ده، د هغې خپل خپلوان د کور ته راځي نو د یو پاتې کېدو سره کله په هغې کې د پردې اهتمام نی. اگر که داسې خلک ډیر نی، بعضې وي، لیکن داسې افراد شته دی او عموما د دې نه پریشاني پیښیږي ځکه چې په کور کې دننه بیا د یو داسې کس نه ځان بچ کول چې هغه د ماما زوی دی، د تره زوی دی، د ترور زوی دی، دا ډیره زیاته ګرانه شي او عموما نن سبا داسې مسایل ډیر زیات راځي. موږ ته خپله داسې مسایل ډیر زیات راځي چې هغه کس ړومبې جړا کوي او جاړي هغه ځان نشي سنبالولی، بیا چې ته تپوس وکړو چې خپل حال وایه چې ستا سوال څه دی، پوښتنه د څه ده، هغه رستو دا وایي چې ما ته داسې پریشاني ده د رور د طرف نه یا د تره د زوی د طرف نه وغیره وغیره چې په کور کې مثلا او د هغه د ښځې سره ګپ شپ لګوي. نو به هر حال که چېرې مونږ په یو کور کې پاتې کېږو نو د پاتې کېدو ته طرز اختیار شي او دا الحمدلله ثم الحمدلله په ډیرو کورونو کې دغه حالت او کیفیت شته دی اوس هم چې په هغې کې د رونو ښځې وي لیکن هغوی په هغه یو کور کې وخت تېروي په حیا او پرده کې او د هغې طریقه دا ده چې مثلا دغه لیور د خپلې ورندارې سره یوازې په یوازې په کوټه کې ناست ني، په خلوت کې ورسره ناست ني، ګپ شپ ورسره نه لګوي، نیغې سترګو کې سترګې ټومبلې نه وي او خندا او مسکا نه وي، بلکې د ضرورت خبره که وشي مثلا چې کور ته رادننه شي سړی سلام واچوي، د سلام جواب ورکړي یا هرکلی او په خیر راغلی ووایي نو دومره پورې وي. باقي د ښځې د خپل خاوند سره تعلق دی، د هغې خپله ځان ته کوټه ده او د ده ځان ته کوټه ده، د یو بل کوټو ته خامخا عبس او فضول تلل دا نه وي. او بل دغه زنانه چې په یو کور کې وخت تېروي نو د خپل لیور یا د بل کس مخې ته راځي نو سر یې پټ وي، د سر ویښتې بربنډ ني، لیچې بربنډې ني، د بدن بل یو حصه چې کوم دی نو د هغه په وړاندې بربنډه ني، داسې وخت تېروي نو ښه په پرده او په حیا کې وخت تېرېدی شي. او به هر حال عرض مې دا کولو چې دغه بیلیدل او انغرې بیلول دې سره تعلقات د خپل رور سره هغه پرېښول نه دي پکار. الله جل شانه دې زموږ په خپلو کې وحدت او اتحاد او اتفاق نصیب کړي.